السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تاسو ورور تاسو ملګری جمشید خان انجم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز ګرانو کتونکو نن پروګرام دی زمونږ د مردان کاټلنګ چې کوم چیل کنډو یو کلی دی د هغې باره کې ګرانو کتونکو هلته یو واقعه شوه چې سرچ اپریشن پولیس کړی و هغې کې ډېر زیات چې دی پروپاګنډا وه په سوشل میډیا باندې د پولیس خلاف نو هغه حاصل حقایق چې دی هغه موږ مخکې راوړل او ډېر تحقیق سره د موږ تاسو ته د تحقیق نیوز په سکرین باندې ښیو او د دې اپریشن باره کې د عوام څه رای دي راځئ چې وګورو د مجتبی احمد په دې رپورټ د ډي سي صاحب زه ډېر شکرګزار یم چې کوم اپریشن دوی شروع کړی دی په ښه ډول باندې شروع کړی دی سره جرایم ټول کم کړي دي هغه زموږ د خرکي با ثانې والا دي او که کاټلنګ تحصیل والا دي نو ډېر ښه دغه شروع کړی دی اپریشن شروع کړی دی که دا غلط کس دی هغه نیسي موږ هم د هغوی مرګتیا کوو مرسته یې کوو چې دا شان تکې زموږ د دې کلي نه یا د دې ملک نه خلک ورک کړي دغه جرایم نن هم زموږ کار راغلي وو دا اپریشن و زموږ په دې علاقه باندې زموږ کور ته رالي او بلکل زنانه هم ورسره وي او ښه باعزت طور باندې هغه زنانه د زنانو سره دغه شوي تالاشې مالاشې واخیستې شوي او پولیس والې چې هغوی زموږ شناختي کارډونه دغه کوم و هغې چک کړل او بس بیا لاړل موږ ورته چې وبوست هم وکړو او موږ ته هېڅ قسمه څه دغه نشته اعتراض بلکل دا ډېر ښه کار دی خلاف چلے گا نا پریشان نه خو خو شي چې کوم د ملک نقصان کوي یو حکومت نقصان کوي دا چا فختی خو چې په ملک نه نو خدي دا راته چې د دې سرچ اپریشن سره د په دې علاقه کې څومره امن راغلی کو نه راغلی ډېر امن پکې راغلی او ډېر ښه خبره ده خو چې لکه په صحیح طریقې مجرم دی او که هغه باندې وځي نو خیر دی هغه دا خو خبره ده کار شروع دی دا اوس چې کوم اپریشن شروع دی که نه مطلب دا مخکې مو شو لکه دې د مخکې چې کوم ټایم و نو هغې کې به ډېره مشکله وه دې خلکو لکه زه ایون دا وایم چې لکه دا روډ چې کوم و دا مونږ د قاسمي کې اوسېږو که نه شروع یو نو د سرې مخې بابا د روډ د ماښام د بانک نه وروسته دي دا څوک نه ډېر غټ امن پکې راغلی زما سره 2 میله ټوپک په پیمان کو سره څه شی مي او د هغې نه ښه ډاډ یم ولې پولیس ښکته او بره ځي نو زه په ټوپک څه کوم خیال دی نو ملک بمبار دی چې پولیس نو ورک شغمونه او ټلیفون چې دغه ځای کو نو اوس ابدالي خان اوس دغلته یم چې به ورته ووایي دا ملک په لوټې کړی دا څه چالي پوځیان دي چې راشي ملک یې ګلې گلزار کړ اوس ډي سي پي صاحب ته او ډي پي او صاحب ته زموږ دا خواست دی چې لږ نور څه پروګرامونه هم جوړ کړي چې څوک کم غلي ده موږ به د هغه ملګري یو د دوی سره پکړ دکړ به کوو دې زمانه مخکې کوي په منډه برانه نه دي دوا کوه دې لږ ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ سره موجود دی د تحقیق نامه او د تحقیق نیوز ډیپټي ایډیټر ظهور خان صاحب دوی نه به موږ د چیل کنډو د واقعیا په حق نه باندې پوښتنه کوو چې دوی څه ویل غواړي دوی موږ سره په لاین دي دې وخت کې جی ظهور خان صاحب مننه جمشید خان چې تاسو مال خپل پروګرام کې وخت راکړه د چیل کنډو تانه خرکی په حق باندې خو بده دا وایم چې دا کومې چې چوغاري شروع دي په سوشل میډیا باندې او عوام چې په کوم خبرو باندې دی به وقوف جوړي نو اصل کې دا یو ډراما ده د عوام د به وقوف جوړولو لپاره حقیقت چې دی هغه عوام ته نخي چې دی کې څه شي دي او څه کېږي جی زبا په دې باندې لږ تفصیلي رڼا واچوم او هغه داسې ده چې د نن میاشت دوه مخکې په دغه ځای کې د ځمکې او دخلو د یو عدالتي حکم باندې پولیس هلته ورغلي وو زنانه راوتې وې لوړو په لاس چتونو ته ختې وې سړي راوتې وو لوړو په لاس دې کې تاسو د تشدد دغه ویډیو هم چلوله دې کې دغه کوم شخص چې زخمي شوی دی سړی چې زخمي شوی دی هلک دغه ځوان چې زخمي شوی دی نو دغه هم تاسو په سکرین باندې وچلو جی جی بالکل دومره ظلم شوی و
چې د پولیس پکې درې اهلکار زخمیان شوي وو، سویلین پکې زخمیان شوي وو، زمونږ د کیمرامین پکې کیمره ماته شوې وه او دا خلک وو چې د پولیس خو یې نه عزت کو، هغه پرېږده د ډیاسي مشران په دې کې موجود وو، د کاټلنګ ډېر معزز شخصیت ګلفراز خان په دې کې په خپله باندې موجود وو، دغه ځای کې پیش امام صاحب چې د هغه یو نوم دی او ډېر لوی حیثیت لري، د هغه مینه سماجت هم دوی وانه اورېده او پولیس سره دوی هاتاپای شروع کړه. څه چې په هغه وخت باندې موږ لیدلي وو، تاسو یقین وساتئ چې په دې کې دومره پتراو شوي او زنانو پکې د چتونو نه د کورونو نه هغه کاڼي ویشتي دي، سړو پکې کاڼي ویشتي وو. ما خپله لیدلي چې په دې کې ډي اس پي قاضي صاحب قاضي عصمت صاحب خدای د مرګه بچ کړی و، په دې کې پولیس زخمیان شوي وو، زموږ پکې کیمرې ماتې شوي وې او پولیس خو دوی ته د سره سخکاري نه، پولیس دوی عزت نه کوي، بالکل د پولیس کوم ریسپیکټ دوی هغه ورځ باندې پولیس له ورکړی نو د افسوس مقام دی. بالکل صحیح خبره ده جی. بیا راځو بالکل صحیح ده د پولیس دوی چې مسله څنګه جوړه شوله. جی جی په هغې ورځ نه بس دی کې FIR وشو، 30 یا 10 کسان هغې کې نامینیټ شو، پولیس د هغې نه پس ګرفتارۍ له تېرې دي، څه کس دوی پکې نیسلي دي، دا زنانه راوتي دي SHO سره یې بدتمیزي کړې ده د ډارسن نه یا د ګاډي نه، هغه کسان یې حاجي ظهور خان صاحب نور او دومره رف لهجه استعمال شوې ده د پولیس په باره کې چې هغه د ویلو نه ده. نو دې خلکو دا نن چې کومې چیغې وایي دوی د پولیس د انتظامیې مذاق وړاو کړی دی او وړاوي جی، دوی ځان ته څه وایي، دوی د سرکار ریډ چیلنج کوي، دوی چې دا اوس په سوشل میډیا کې مې چغې وایي دا هسې هغه بس چغې وایي. جی دې نه پس SHO DSP صاحب SHO خرکي د مشرانو په وینا باندې په خوله باندې دوی ته میسیجونه وکړه چې تاسو ځان پولیس له ورکړئ، خپلې ګرفتاریانې تانې ته راشئ. نو ستاسو سره زموږ څه ذاتیات نشته، څه دښمني هم نشته، چې کومه قانوني لار وي هغه به تاسو هم اختیاروئ، موږ به هم اختیاروو، خو دوی پولیس په خوا خاطر کې هم نه راولي او نه یې راوستل. په دغه ورځ باندې پولیس وراله، پولیس مخکې وو، دوی لوړې راغستې دي، دوی خښتې راغستې، دوی کاڼي راغستې دي او د پولیس سره بیا دوی هاتاپای ته او د پولیس د بېعزتۍ دپاره دوی پوره کمپلیټ تیاری کړی، خو چې یو سپایي د آرمي ولیده نو نه دوی دیوال ته کتلي دي نه دوی فصل ته کتلي، خو چې کم په کم طرف دی سره د اصلي منډې وهلې او کورونو ته دننه شوي دي. بیا چې په FIR کې د چا نومونه وو هغې کې یو کس دوه هغه سره د اصلي کور ته ورغلی دی، هغه چې راویسته زنانو د پولیس وردی ته لاس ورچولی دی، بدتمیزي کړې ده، خو بیا هم پولیس زنانو له لاس نه دی وروړلی. لیډیز پولیس وی هغوی هغه زنانه سایډ ته کړي دي، مخلوقانې ترې نیسلي دي او هغه یې بوتلي دي. دوی وروستو دا ډرامه جوړه کړه، سامانونه یې مات رامات کړه، دا ډرامې ټولې زړې ډرامې دي، دا تېرې شوي دي چې یاره پولیس راغله او سامان یې مات کړو، دا یې وکړه او هغه یې وکړه، دا ټول زړې ډرامې دي، دا تېرې شوي دي. دا عوام نه ګوري اوس دومره ظلم چرته نه کېږي. دا دوی چې کوم ظلم ښیي چې یاره ګینې پولیس داسې د KPK پولیس الحمدلله دا زه دا اوس هم وایم او چې زما په ملک کې د ټولو نه بهترین پولیس ته KPK پولیس دي، پښتانه دي، د زنانو انتهایی قدر کوي، ریسپیکټ کوي. داسې چرته ما په دې KPK کې نه دي لیدلي چې یاره د زنانو سره پولیس بدتمیزي کړې ده. که کوم سړی په دې باندې وایي چې یاره نه پولیس په داسې دا کار کړي نو دا یو غلطه خبره ده. دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. ښه په ریسپیکټ ورغلي، پر عزت سره ورغلي دي، دوی د پولیس سره لاس اچولی دي، د پولیس سره بدتمیزي کړې ده او څه خو موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. زه به دې ته کې یو واقعه تاسو ته بله ووایم چې میاشت یو نیمه مخکې جنګه کې دغه شانتې عبدالسلام خان SHO لونخوړ ته دې زنانو دا شانتې مسله وه، دې زنانو ورته په دې انداز ویلي دي چې موږ د خرکي دخل ناکامه که د خرکي SHO مزغلو نو ته پکې څوک یې. نو دا یو ګروپ دی
او دا هر ځای کې چې چېرته داسې مسلې د پولیس مخې لا دوی ځان رسوي یو بل ته ټلیفونونه کوي رابطې کوي دوی میټینګونه کوي دا نر په ښځه باندې د دوی یو ځان لابي جوړه کړې ده چې هر ځای ته به ځان رسو خوا چې هر څه وي موږ به د یو بل ملګرتیا کوو او دغه شان د پولیس د ناکامۍ دپاره به موږ یو ځای کېږو نو زه دا وایم چې دا د دوی نور مقصد نه دی د دوی مقصد دا دی که چېرې سبا میاشت پس یا کال پس کله هم دوباره دا دخل په موږ راغی نو چې پولیس زموږ طرف ته د راتلو نه یریږي نور په دې کې هیڅ نشته دی نه ډي اس پي صاحب په دې کې څه زیاتې کړې دی نه ایس ایچ او خرکي په دې کې څه زیاتې کړې دی زه دومره ووایم چې زما علاقه ده دا ډي اس پي صاحب دا ایس ایچ او صاحب خو به سبا دې نه ټرانسفر شي سرکاري افسران دي ما ته به ګیلې جوړېږي خو حقیقت دا دی د حقیقت وینا نه به سترګې نه پټو حقیقت دا دی چې په دې ځای کې د دې کلي د دې خلکو قصور دی دوی د پولیس سره په زور باندې لاس اچولي دي د پولیس کسان زخمیان کړي دي او د هغې نه پس چې د مظلومۍ یو جړا کوي چې زموږ سره زیاتې وشو پلانکې مرداباد پلانکې داسې دا هسې یو ډرامې دي بالکل صحیح یا د فاق فوج د افسرانو نه اپیل کول چې زموږ سره دا وشو چې د فاق فوج نه اپیل کین وړاندې د دې ادارو قدر وکړي د ادارو قربانیانې ورکړي دي تاسو د پولیس د سپایي قدر نه کوئ د آرمي د سپایي قدر کوئ دا ټول زمونږه رونه دي بالکل چې په کوم نظر موږ فوج ته ګورو په هغې نظر به موږ پولیس ته هم ګورو دوی قربانیانې ورکړي دي شهادتونه یې ورکړي دي هر ځای کې چې دی نو زمونږ د حفاظت لپاره ولاړي ګو چې ښه او خراب په هر ځای کې شته دی که په پولیس کې خراب وي ښه یې موږ به نامینیټ کوو تاسو به دا کوئ په هغې کې موږ د دارو وجو ټول پولیس هر ځای کې ښه او خراب شي زموږ په محکمه کې بنګي زموږ په ادارو کې بنګي په پولیس کې هم دي په هر اداره کې ښه او خراب شي خو زه خبره صرف دې ځای کې کوم چې کومه واقعه اوس شوې ده په دې کې دوی صرف ځان له یو فیک ډرامه جوړه کړې ده نور په دې کې هېڅ نشته دی ښه جي ډېره مننه ظهور خان صاحب ستاسو ډېره مننه الله مباد لره جی ګرانو کتونکو راځئ چې ورشو د یو بریک طرف ته अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद रहमान नाजरीन आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ नाजरीन अब आप हर हफ्ते मेरे साथ देख सकेंगे प्रोग्राम बारादरी जहाँ आपके मसाइल पर बात होगी کتونکو تاسو د ظهور خان صاحب دا خبرې واورېدلې او اصلي حقایق چې کوم هغه موږ تاسو ته مخکې راوړل او په دې کې دا وګورئ چې د کې پی کې پولیس څومره عزم باندې ولاړ دي او هغوی څومره چې دی کاروایانې کوي څومره چې دی هغو د کې پی کې دپاره هغوی کارونه کوي څومره چې دی هغوی عزم کوي نو دا یو غټه خبره ده کې پی کې پولیس ایماندار خلک دی ایماندار پولیس دي او کوم چې په سوشل میډیا باندې د پولیس خلاف پروپاګنډې چلیږي هغه ټول فیک دي دروغ دي او کوم چې اصلي حقایق وو هغه تاسو د ظهور خان صاحب په دې انټرویو کې یعنې موږ هغه په کال کې اخیستی او هغه نه هم تاسو واورېدل او موږ هم تاسو ته وښیل او بیا بله خبره چې موږ تاسو ته د مجتبی احمد یو رپورټ وښیو په هغې کې هم تاسو ته واضح پته ولګېده چې د هغې ځای خلک څه وایي د دې خبرې په باره کې نو ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو ته به بالکل خبره سمجھ راغلی وي انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا یو ځلې ملاقات کوو تر دې پورې ماله اجازت راکړئ د لوی الله په امان او دعاګانو کې هم یاد ساتئ